بسم الله الرحمن الرحیم. فصل فی الاسیر، فصل فی الغرقہ والحرقہ والهدمہ. 45 نمبر لاسٹ سبق تا، آخری سبق تا. مصنف رحم الله دی زینا تا دی بندی سړی ولا مسائل خای په جیل کې بند شي، بل هغه سړی ورسته ته خای چې غرق شوی اوبو کې یا سوځېدلی بجلی وغیره بل شي کې کوټه پې سوځېدلی وي یا چرته کې دیوال وغیره غر پرې غورځېدلی د هغو له څه مسایل دي، دا ټولې خبرې دغو دو فصلونو کې ته ښایي. فصل فی الاسیر، دا فصل د بندي د قیدي او د جیلي په باره کې ده چې جیل کې یو سړی شي. دا فعیل وزن ده، خو په معنی د مفعول ده. یو سړی د جیل کې بند ده یا داسې ځای کې بند شو له کافرو لاسته ورغلو، اوس پته یې نه لګي ته مسلمان یې اوسه که اسلام دې پرېښې ده، ژوندی یې که مړ یې، هېڅ پته یې نه لګېږي. دې سړي دې تاثیر نیول شي، بندي ده لکه لیونی و، لکه لاړو جنګ وغیره ته هڅې کې نیوله شو یا بل څه نیولو. حکم الاسیر کا حکم سائر المسلمین فی المیراث، د قیدي سړي حکم په میراث کې مغا ده لکه د نورو مسلمانانو کوم حکم ده، خو ما لم یفارق دینه، دی شرط بندي چې دین یې نه یې پرېښه. که دین یې پرېږدولو لکه کله کله جیل کې ورباندې ظلم وشي چې کفر ته وړه کنې مړه کوو دي، ظلم زیاتی د سره کو ځنه سړی سره ووړي، الله دونه سړی وسطي مثلا ووخت بیا خو لوړو یا ورسته دومره ورک شو پاته یې نه لګېږي ته څه شولې اخر بیا د مرتد په حکم کې ده. فإن فارق دینه، که دې سړي دین پرېږدولو بل مذهب ته وختو جیل کې هر څه ور پرېږدولو پرېږده مسلمانانو مغام یاسې نه وي استغفر الله، فحکمه حکم المرتد دی، دې حکم بیا د مرتد په شونډې ده. بس ماغه مسلې جری کېږي کومې وخت مرتد ولا ویلې. فإن لم تعلم ردته ولا حیاته ولا موته، که د دې مرتدوالي پته نه لګي جیل کې پروته شل کوله ووتو ته کوم مذهب ولئ پته نشته، ژوند پته یې نه لګي څه ژوندی شو که مړ شو څه پرې دراک ونه لګېدو سړي مارګې لونی نه یې راغله څېرې پلنکی مړ شو پلنکي جیل کې. فحکمه حکم المفقود، دې سړي ولا مسله بیا د مفقود سړي په شان مخکې مو تېره کړې وه، دې ولا مول به وره مفقود کړلی شي، وره به نه تقسیمولی شي، دې ولا حصه کله د مرګې لونې راشي بیا تقسیم کړلی شي یا ژوندی راشي ویر به کړی شي خپل شی. او که دومره ډېر بندي و مثال ورسته پاته یې نه لګېده ورک و بیا دې ښځه نکاح کولی شي، که بیا پاته یې وه بیا ونه اجازات یې غره واخلي، کنې ښځې ته خپل اختیار شته ده دې نکاح نه بیا وتل شي. فصل فی الغرق والحرق والهدم، غرق دی غریق جمع ده، غریق ډوب شوی سړي تیلی شي، حرقه پستیح سره ده، حریق جمع ده سوځېدلی شي تیلی شي، هدمه د هدیم جمع ده چې دیوال وغیره شي پرې غورځېدلی درانګ ویلی ماغه تیلی شي. یو کس پکې مړ شي یا ډېر پکې مړ شي دا پاتې نه لګېږي، دا خبر اوس ته ښایي. اذا ماتت جماعت، که یو غونډ ټولګی چې ته مړ شو څنګه کور ورباندې وسېدل ورکې څو کسان ورکې مړه شولو یا درانګ پر وغورځېدل ورونه ورسره کې لوړو پلوره ورسره وغیره ویرونه ورسره ټول ورکې غار شو څه نوم پاتې شو درانګ وولو یا اوبو ته لوړو چکار وایي ډیم کې ور مردور شولو یا راتللو اوبو جوس کې هغه کې څه شو مردور شولو ور مړه شولو، معنا دا څه مړه شو موږ ته مردور نه دې څه مسله ده. دې کې دا مسله پېښېږي سیارې کوم ورکې وال مړ شوی ده لکه درنګ خو وله وال کوم نه څه وتلی کوم نه وال څه وځي ماغه نه سړي ته میراث میلیږي که نه د بل نه خو یې څه نه وتلي کېدای شي ژوندی به پاتې شوه که ډاکټر ته وړه شوه ذهن خو داسې ته ته یی خو دا پته خې نه لګي د کوم ورکې وال مړ شه چوکو ته یې لوړو که څه ریکارډینګ خې نه کولو کې مرې. ولا یدرا، پاته نشته څه ایهم ماته اولا، کوم ورکې وال مړ شوه ده په غرقېدنې کې سوځېدنې کې په شي ویلې کې داسې ویل شي جعلو کانهم ماتوا معا، داسې وګرځېدل چې لکه سره ټول مړه شي دي په یوه ځای. دې کې باید شی ته موکو دا کوم کسان مړه شي 3 دي 4 دي 2 دي دو ولا مول به ژوندی ورثونه ته ویر کړی شي کوم دي د کورنۍ نه پاتې وي خپل منځ کې د یو بل نه میراث نه وړي. فمال کل واحد منهم لورثته الاحیاء، د هر یو ولا مول ژوندی ورثونو ته ویر کړلی شي. ولا یرث بعض الاموات من بعض، زنه به د زنو نه میراث نه وړي. هذا هو المختار، همدا غوره مذهب ده. وقال علي وابن مسعود رضی الله عنهما،
علی بن مسعود صاحب وایي یرث بعضهم عن بعض زنه دي زنو نه میراث وړي الا فيما ورث كل واحد منهم من صاحبي ها کدو دی و بل نه میراث وړلو بیا میراث نشي وړل دي د پاره څه د خپل مول د پاره شو نه ګرځي وارث و نه ګرځي نیو طرفه میراث به وړل شي والله تعالی أعلم بالصواب وإليه المرجع والمآب والحمد لله رب العالمين اللهم لك الحمد ولك الشكر وارزقنا سلامة وعافية في الدنيا والآخرة.